گران دی د محبوب صفت کون کے حسان راغے کتابنا اسمانی وانا منسوخ شل چپخ کل پیغمبر قرآن راغے مدینہ کی د لطیف اللہ مزیوی چھ واپس دن رات للو ارمان راغے مدینہ کی د لطیف اللہ مزیوی چھ واپس دن رات للو ارمان راغے سنگ برابر کما شمس و قمر تا سرا سنگ برابر کما شمس و قمر تا سرا تا دیدار پلا مکان کڑو د مولا سرا تا دیدار پلا مکان کڑو د مولا سرا سنگ برابر کما شمس و قمر تا سرا سنگ برابر کما شمس و قمر تا سرا تا دیدار پلا مکان کڑو د مولا سرا تا دیدار پلا مکان کڑو د مولا سرا شمس و قمر دوان دی استاد مخ منور 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 تاچ زلیدن کی دی تاچ زلیدن کی دی استاد مخرنا سرا تاچ زلیدن کی دی استاد مخرنا سرا تا دیدار پلا مکان کڑو د مولا سرا تا دیدار پلا مکان کڑو د مولا سرا سنگ برابر کما شمس و قمر تا سرا سنگ برابر کما شمس و قمر تا سرا تا دیدار پلا مکان کڑو د مولا سرا تا دیدار پلا مکان کڑو د مولا سرا دانا پاک خلباسا ستاسو صفت کاندی دانا پاک خلبسو ستاسو صفت کاندی دانا پاک خلبسو ستاسو صفت کاندی دانا پاک خلبسو ستاسو صفت کاندی سمر خوک شیرین لگی اے سمر خوک شیرین لگی ستا صفت اللہ سرا سمر خوک شیرین لگی ستا صفت اللہ سرا تا دیدار پلا مکان کڑو د مولا سرا تا دیدار پلا مکان کڑو د مولا سرا سنگ برابر کما شمس و قمر تا سرا سنگ برابر کما شمس و قمر تا سرا تا دیدار پلا مکان کڑو د مولا سرا تا دیدار پلا مکان کڑو د مولا سرا تا امامتی اکڑا ٹولو انبیاء وتا تا امامتی اکڑا ٹولو انبیاء وتا تا امامتی اکڑا ٹولو انبیاء وتا زکت یادے گنن زکت یاد گنن امام الانبیاء سرا زکات یاد گنن امام الانبیاء سرا تهدیدار سورہ مائدہ شپگم سپارہ آیت نمبر 15
سورہ مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 15 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك لكم من الله شيئا قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير صدق الله العظيم سورہ مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 15 پدې کې خطاب د اهل کتاب ته د پاره د اطاعت د اخیری رسول او د قرآن کریم په ذکر د عظمت شان د پیغمبر او د قرآن الله فرمای یا اهل الكتاب اے اهل کتابو دلته کتاب په معنی د جنس کتاب د ک تورات وی ک انجیل وی نو شامل د یهود او نصاراو دواړو ته یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب یبین لکم دا صفت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی او اشاره ده چې د حق والو نه خدادا چې هغه مسائل هغه بخکار کوي کم چې باطل پرست مولایانو هغه پټ کړی دي من الکتاب یعنی مسائل د کتاب د الله تعالی کې شتا او تاسو هغه پټ کړی دي نو الله فرمای ويعفو عن کثیر د عفو مراد پر خودل او اعراض د بیان د اغنا او مراد د دینه هغه مسائل دي چې د هغه اخیری دین سره تعلق هغه نشته بلکې په دې دین کې هغه منسوخ دي نو فرمای قد جاءکم من الله دا ترغیب د قرآن ته په ذکر د دوو صفاتونو نو اول دا دی چې الله فرمای قد جاءکم چې راغلی دی من الله د طرفه د الله تعالی نه نور یعنی قرآن چې دا نور دی په سبب د سره حق هغه واضح کیږي او تیاری د جهل چې دی دا په قرآن سره زایل کیږي او ختمیږي نو ځکه ته الله نور وی او داسې په سوره نساء آیت نمبر 175 کی هغه تیر شوی دی الله فرمای و کتاب مبین
دا عطب د صفت ته په صفت باندې او موصوف یو دی. نو دا کتاب چې دی نو دا ښکاره دی، یعنی د دې احکام چې دي دا ښکاره دي، او یا د دې کتاب احکام چې دي نو دا ښکاره کیدونکي دي. او یا مطلب دا دی چې مراد د نور نه اسلام دی، او یا مراد د نور نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی. نو دا قول د امام زجاج دی. بعض ضایعینو د دې لفظ نه استدلال کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بشر نه دی بلکې نور دی. نو موږ د هغې جواب کوو. جواب یې دا دی چې وصف د نور هغه تعارض نه لري د بشریت او د رجولیت د هغه سره، ځکه نور مراد دا دی چې هغه په سبب د الله تعالی حق هغه چې دی هغه ښکاره کړی دی، او شرک چې دی هغه محو کړی دی او هغه پټ کړی دی. نو مطلب دا دی چې پټې مسلې د اهل کتابو ښکاره کړي دي د پیغمبر. او علامه ابن جریر ذکر کړي دي، فرمایي چې دا معنی په دې وجه چې په ډیرو آیاتونو کې بشریت او رجولیت د انبیاو د هغې ذکر راغلی دی، او آیاتونو نه د اثبات د بشریت هغه شوی دی. داسې په سورې آل عمران کې تیر شوي دي، په سورې انعام کې، سورې ابراهیم، سورې کاف، داسې ډیرو سورتونو کې و مخکې چې دی هغه به راځي. نو څوک چې د نور د صفت د وجې نه بشریت او رجولیت نه مني، نو هغوی د دې آیاتونو نه انکار کوي او په دې سره هغوی د دې نه هغه منکر دي. نو الله فرمایي چې قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. اوس دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نورم او بشر حقیقتنم. بیا ورپسې آیات چې دی نو په دې کې درې فایدې د اخیری پیغمبر د رالیږلو او یا د قرآن د پاره هغه ذکر کړي دي. اوله فایده یهدی به الله، ضمیر د به قرآن او یا رسول ته راجع دی. هر یو سبب د هدایت الهیه دی. من اتبع رضوانه، دا قید د دې وجې نه ذکر کړی دی چې مراد د یهدینا ایصال الی المطلوب او توفیق دی. سبل السلام، سلام نوم د الله تعالی دی، یا مراد د دې نه سلامتیا د عذاب د جهنم نه ده، او سلامتیا د ټولو آفتونو نه هغه جنت دی چې انسان جنت ته هغه داخل شي. او دویمه فایده دا ده یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی مراد د دې نه هغه ظلمات او نور ګناهونه معنویه دي، یعنی تیارې د شرک، تیارې د کفر، تیارې د رسوماتو د بدعاتو، یا نور ګناهونه د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه سره چې دی نو د هغې نه نجات حاصلي. باذنه کې اشاره ده چې اخراج د ظلماتو نه، یعنی دا په معنی د توفیق سره دی. نو او درېمه فایده دا ده ویهدیهم الی صراط مستقیم. اول هدایت د احکامو د اعمالو، دلته هدایت د عقیدې مراد دی، یا هلته هدایت د مقاصدو او دلته هدایت د دلیلونو مراد دی. بیا ورپسې آیات چې دی آیت نمبر 17 دا متعلق ته یبین لکم کثیرا، او رد په یوه ډله د اهل کتابو چې هغه نصارا دي، هغوی ته په انجیل کې عبدیت د عیسی علیه الصلاۃ والسلام بیان شوی و او هغه دی پټ کړی و، او الوهیت د عیسی علیه الصلاۃ والسلام خپل دین وګرځو. نو قرآن هغه خبره ښکاره کړه او حکم یې وکړه چې دا قول او عقیده خو کفر دی چې څوک وایي چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام سره اله دی. عیسی علیه الصلاۃ والسلام هغه وایي اله دی. نو دا قول د یعقوبی ډلې دی، او د نسواراو نه د دوی هغه مقصد دا و چې الله په عیسی علیه الصلاۃ والسلام کې حلول کړی دی. نو الوهیت د ناسوتیت سره هغه یو شوی دی. نو فرمایي چې یعنی عیسی علیه الصلاۃ والسلام د الله سره، یعنی الله سره په خدای کې هغه شریک دی. اوس دې د سوال راځي، سوال په نسواراو کې هغه داسې څوک نشته چې هغه وایي چې ان الله هو المسیح، بلکې د دې برعکس هغه خبره کوي. نو جواب هغه دا دی چې دا رد دی په طریقې د الزام سره چې د دې په قول چې الله تعالی په یعنی حلول په عیسی علیه السلام کې وکړو او عیسی علیه السلام اله شو،
نو بیا به لازمن ویل کیږي چې الله تعالی مسیح ته قصر د مسند الیه او شپ مسند کی الان کې دا خبره داسې نه ده. الله فرمای قل تو ورته وایا فمن یملکو. نو په څلورو طریقو سره دا عقیدی تردید چې الله په دې آیات کې کوي. اول طریقه دا ده چې دا یعنی عالم سره د عیسی علیه السلام نه پناه کیدونکی دی. مطلب دا دی چې دا عالم بم پناه کیږي، عیسی علیه السلام به هم پناه کیږي. او څوک چې د پناه کېدو نه هغه بچ کوونکی هغه نشته، نو عیسی علیه السلام هم پناه کیدونکی دی او د پناه نه ځان نور خلک هغه هم نشي بچ کولی. نو څنګه به بیا د مدبر او اله شي؟ یملکو په معنی د یقدرو یا یستطیعو یا یمنعو سره دی. من الله نه مراد من عذاب الله یا من مرادات الله یا من امر الله. نو الله فرمای چې قل تو ورته وایا فمن یملک من الله، د چا اختیار دی؟ یعنی و امه ومن فی الارض جميعا. بل ځای الله فرمای نو الله وی ولله ملک السماوات. دا دویمه طریقه ده د نظام چلون کی. ټول عالم د دې نظام څوک چلی؟ الله یې چلی. عیسی علیه السلام خو په ما بینهما کې داخل دی، نو هغه رعیت او مملوک هغه دی او اله نه دی. ځکه هغه سووي پرون مونږ ذکر کړل عیسی علیه السلام د دې نه انکار وکړو. ولی هغه د الله جل شانه بنده دی. هغه پرون هم دا خبره ذکر کړه او چې قال انی عبد الله، زه د الله بنده یم. نو چې په خپله یو سړی ووایي لکه مثال یو کس دی هغه وایي هلکه ما دا پلانې ګناه نه دی کړی او ته ورته چې نه تا کړی دی، هغه وایي ما نه دی کړی او ته ورته تا کړی دی. هغه په خپله په ځان باندې دا خبره کوي. هغه څه وی قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عیسی علیہ السلام او فرمایل زد الله بنده یما. آتانی الکتاب، الله ما ته کتاب را کړی دی، الله مال کتاب را کړی دی. وی فرمایل انجیل الله ورکړو عیسی علیہ السلام ته. هغه دا وی او نسوارا وی نه ان الله ثالث ثلاثه. الله فرمای وما من اله الا اله واحد. الله یکیو ذات ته. او دی وی نه دا عیسی علیہ السلام دا الله سره په خدای کې شامل دی. وما بینهما دلالت کوي چې عیسی علیہ السلام او مور دا مخلوق او محدود او محصور دی. نو چې څوک مخلوق وي، محدود وي، محصور وي، نو هغه اله نشي کېدی. ها والله یخلقو دا درېمه طریقه ده. عیسی علیہ السلام خلق په معنی د ایجاد سره نشي کولی. هغه صرف صورت جوړو، مرغۍ به جوړولی او هغه به څه کول، پوکې به ورکو، هغه به په بار تلي. نو مرغۍ جوړولی د هر څیزه، خو ما یشای نشو جوړولی. ولی هغه وی که نه چې زه به تاسو دپاره مارغان جوړوم. وابرئ الاکمه والابرص واحیي الموتى. د الله په حکم سره مړي ژوندي کول. او بیا به څه وي مرغۍ ته فتکون طیرا باذن الله. هغه مرغۍ به الوته به هغه. الله فرمایي والله على كل شيء قدير. دا څلورمه طریقه ده. الله تعالی قدرت مطلقه یعنی هغه لري بغیر د اصل نه هغه خلق کول شي. لکه الله ګور اسمان پیدا کړی دی. الله فرمای قل سیرو فی الارض. ورته ووایه ای پیغمبره وګرځئ تاسو فی الارض پزمکه کې کیف کانا سرنګ. الله فرمای کیف بدأ الخلق. څنګه پیدا کړی دی ما دا مخلوق، څنګه مې پیدا کړی دی. وګورئ تاسو د دې پیدایش ته. الله اسمان پیدا کو، الله د پاره مثل نو. یعنی د مثل د اسمان الله پیدا کړی دی بغیر د نقشې نه. الله فرمایي وریځې مې پیدا کړي دي، ستوري مې پیدا کړل، نور او سپوږمۍ مې پیدا کړل. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الله فرمای دا څومره سیزونه مې په دنیا کې پیدا کړي دي دا د انسانانو د پیدو د پاره، د انسان د پیدې د پاره. الله فرمای والله على كل شيء قدير، یعنی الله پر یو شی باندې قادر دی، قدرت لرونکی دی. الله قدرت هغه یعنی مطلقه قدرت ته بغیر د اصل نه هغه خلق کول شي، پیدا کول شي. اسمانونه ازمکا آدم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر د سنه پیدا کو. بیا بیبی د آدم علیہ السلام حضرت حوا هغه پیدا کړه بغیر د مور او د پلار نه. د آدم علیہ الصلوۃ والسلام د غسه پختاینا. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر د پلار نه پیدا کو. الله فرمای زدا کول شم عیسی علیہ السلام دانشی کولے. بیا ورپسې آیات کی آیت نمبر 18 دا بل رد پاقیده د اهلی کتابو یهود او نصارا اشاره ده چې دوی افراط کړو په بار د عیسی علیہ السلام او عزیر علیہ السلام کې. سیوی الله فرمای سورہ توبہ لسم سپارا الله فرمای وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. واي يهوديان عزير عليه السلام د الله زوی دی، واي نصارى عيسى عليه الصلاه والسلام د الله زوی دی. دی افراط او تفریط کړو. نو د خپل ځانونو په باره کې بیا دی تزکیه او غروالی هغه ښکار کو په نورو خلکو د پاره چې څوک په دې باندې اس قسم توان او اعتراضونه کوي. سووي وی نحنو ابناء الله واحباؤه، دې سره د خپل عصمت هغه ثابتو. نو پرې قول کې ډیر توجیهات دي. اول دا چې داوه په تشبیه باندې بنا ده، یعنی الله تعالی په موږ باندې پشان د پلار شفقت کوون کې او موږ دغه خواص او مقربین یو پشان د زامنو چې زامن څنګه پلار ته هغه سوي نږدې وي موږ هم داسې یو. الان کې داسې نه ده. احباؤه یعنی مونږ الله خوښ کړي یو، نو یعنی مونږ د الله تعالی ته نږدې یو. او سوی یعنی اذهب الى ابي و ابيكما، یعنی نسواراو چې دینو هغه نقل کړي دي چې هغه یو ځلې ووي چې اذهب الى ابي و ابيكم، زور زم خپل پلار او ستاسو پلار ته. نو دی ووي چې دینه معلومه شوه چې مونږ د الله تعالی زامن یو، مونږ د الله تعالی زامن یو. لیکن داسې نه ده. دا دی بسوي ابناء الرسل والانبیاء، مقصد پدې کې فخر کول او خپل تقرب ثابتول په وسیله د انبیاء او د رسولانو سره. نو الله فرمای چې قل تو ورته وایا چې اوس دی وای مونږ د الله زامن یو، نو وای تو ورته وایا قل فلم يعذبكم. په دې قول سره د دې رد کوي په سلورو طریقو سره. اول دا چې پلار خپل هغه خوږ زوی ته او دوست خپل ته هغه عذاب نه ورکوي، نو تاسو له ولې الله عذاب درکوي؟ چې تاسو د الله زامن او دوستان یې ولې تاسو له عذاب درکوي؟ او دی بسوي وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، یعنی مونږ ته به اس کله عذاب نشي راکولی مگر یو څو ورځې د شمار. الله فرمای یو څو ورځې بنی تاسو شرکیات کړي، تاسو شرک کړی الله سره شریکانان جوړ کړي دي. الله فرمای قل تو ورته وای فلم يعذبكم، ولی عذاب درکې تاسو ته بذنوبکم په ګناهونو تاسو. بل انتم بشر، دا دویمه طریقه ده د رد قول دا غي. ابنیت د الله تعالی خو وتل دي د بشریت نه، او تاسو خو بشر یی او بیا وهم پیدا کېدو چې کېدې شي چې د محبوبیت د وجه د بشریت نه هغه منتقل شوي یی. نو وویل شو ممن خلقا، یعنی د مخلوقیت نه نشي وته، د مشیت د لاندې داخل یی په قرینې د سره یافر لمن یشاء و يعذب من یشاء. او بیا الله فرمای ولله ملک السماوات، دا په درېمه طریقه باندې رد دی په یعنی مملوک د الله تعالی، راگیر یی پاسمانونو زمکو کی. و الیه المصیر، الله فرمای دا په څلورمه طریقه باندې رد دی، یعنی اخرت کې هغه د ملک او د مشیت نه نشي بهر کېدی.
د قیامت کې به تاسو د الله د بادشاهۍ نه او د الله د ملکیت نه به تاسو چرته تښتئ، هېڅ چاته هم نشئ تللی. جزا او سزا د پاره تاسو به الله راغواړي او تاسو به سزا درکوي. او بیا ورپسې آیت نمبر 19 دا تکرار د خطاب د په ارسال د دې رسول د پاره د دفع کولو د عذر د خلکو. په دې سره دپه د یو وهم ده، هغه دا ده چې دوی وي چې زمونږ په کتابونو کې متشابهات دي، د هغې وجې نه عیسی علیه السلام ته اله هغه مونږ وو او ځان ته ابناء الله وو. نو حاصل د جواب دا دی چې رسول ته تاسو یعنی چې رسول تاسو ته رالیږلی شوی دی او هغه محکمات پیش کړي دي، تاسو ته بیان کړي دي او طریقه د عمل په متشابهاتو باندې تاسو ته ښولې ده، نو بیا په دې کې ستاسو دپاره عذر دا نشته دی. یبین لکم بیان کړي دي تاسو ته، مخکې هم تیر شوي دي، یعنی کثیرا مما کنتم تخفون یا الشرائع والاحکام یا کیفیت رد الشبهات الى المحکمات. نو تاسو ته چې دی نو یعنی الله جل شانو پیغمبران را لیږلي دي او دا ارسی تاسو ته واضحه کړي دي، تاسو بیا هم چې دی نو په دې باندې تاسو دا تمه ساتئ او تاسو دا غلط عقیدې ساتئ. الله فرمایي داسې نه ده. علی فترة من الرسل دا د فطور نه ماخوذ د سست کېدل او سکون او انقطاع ته ویلی شي، یعنی په داسې زمانه کې چې شرائع د مخکینو انبیاو باندې عمل کول هغه سست شوي وو یا هغه منقطع شوي وو، د هغې آثار هم ختم شوي وو، ځکه د انبیاو سلسله قطع شوي وه او ټول عالم په هدایت کې اخیری رسول ته محتاج و. نو داسې وخت کې الله تعالی دی راولیږو او د عیسی علیه السلام او د جناب محمد رسول الله په منځ کې د مدت یعنی هغه فطرت چې دی هغې کې اختلاف دی. یو قول پکې دا دی چې دا 600 کلونه دي، دویم پکې دا دی چې 560 کاله دي، او دریم دا دی چې 640 کاله. امام بخاری رحمت الله علیه بیا حدیث پرې باندې هغه ذکر کړی دی چې لیس بیني و بینه نبی، د دوی په منځ کې اس نبی او رسول نه دی راغلی. او دا صریح رد په هغه چا باندې چې هغه وایي چې د پیغمبر علیه السلام او د عیسی علیه السلام په مابین کې 4 یا 3 رسولان راغلی وو. دا صحیح خبره نه ده. ان تقولوا یعنی کراهیت ان تقولوا یا لئلا تقولوا، نو دې کې دا کراهیت ان تقولوا دا قول د بصریانو دی او لئلا تقولوا دا قول د کوفیانو دی. فقد جاءکم د دې نه مراد عبارت پدې کې مخکې هغه پټ دی. فلا تعتذروا بهذا العذر دغه بانه مه کوئ تاسو، یعنی قدیر قدرت لري کله چې رسولان پرله پسې رالیږي او کله په طریقې د فطرت سره رالیږي. په دې کې لطیفه اشاره ده چې کوم خلک په زمانه د فطرت کې هغه مړه شوي دي نو هغه داسې عذر پیش کولی شي. او بیا ورپسې آیت نمبر 20 په دې کې د مخکینی مضمون سره هغه ربط دا دی چې دا متعلق ته کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب سره، یعنی جهاد پرې خودل د قوم د موسی علیه السلام دا خبره دی پټه ده. نو قرآن په دې سره هغه ذکر ښکاره کو. او دویمه دا چې مخکې د دوی بعضې خبایث یعنی خبایث ذکر کړل نو هغه د افراط سره تعلق ساتي، اوس د دوی هغه تفریط هغه ذکر کوي. الله فرمایي وَإِذْ قَالَ مُوسَى، دا مضمون یعنی دا عطب د یو مضمون دی په بل مضمون باندې. مخکې چې تا د دوی افراد ذکر کو نو دا شان ذکر کدی ته دا قصه نعمت الله. وَإِذْ قَالَ مُوسَى یعنی الله فرمایي چې یاد کدی ته یا قوم اذکروا، اے قوم زما لقومه موسی علیہ السلام اوی اذکروا یاد کئ نعمت الله نعمت د الله تعالی علیکم چې پتا سبحانه کړی دی. یعنی نعمت الله نعمت په معنی د انعام دی، علیکم دا غي سره متعلق ته او یا صفت په تقدیر د کائنتون علیکم باندې. نو مراد د ذکر نه شکر کول دی په منلو د امر د جهاد سره. ارجع فیکم کله چې په تاسو کې رال الانبیاء
دا تفصیل د نعمت ته په ذکر د دریو امور سره. اول په کثرت سره انبیا را لیږل په بنی اسرائیلو کې د یعقوب علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې. او جعل یا پیل ماضی په معنی د استمرار دی، دا دې ته شامل دی. وجعلکم ملوکا د دین عام معنی مراد ده یعنی ازادي د غلامۍ د فرعونیانو نه او خاندان یعنی خاوندان د خادمانو او کورونو او خزو، نو هغه ته چې دینو الله د دین سور کړه نجات ورکو. علامہ سمعانی رحمت الله علیه فرمای څوک به تاسو ته بی اجازت نه داخليږي، دا نعمت په ټولو هغه چې دینو موجود زکه چې فیکم نه دی ویلې جعلکم ویلې دی، او دا نعمت دنیویه ظاهریه دی. او دریم وآتاکم ما لم یؤتی، دا نعمتونه معجزانه ظاهری او باطنی دواړه دي. نو مراد هغه چې کوم په سوره بقره کې هغه ذکر دي، لکه اهلاک د دشمن، هلاکېدل، شلول د بحر، انزال د من او سلوا، او اوبه چې دی دا رایستل د ګټې نه، او د سورې کول په وریځې سره، دا الله هلته ذکر کړي دي. لومبی سپاره کې من العالمین یعنی مراد د دې نه هغه خلک دي چې د بني اسرائیلو په وخت کې یا د هغوی نه مخکې وو. نو معنی د پیل ماضي په دې باندې دلالت کوي. نو فرمایي چې علماء یا من العالمین علماء بالله، او دارنګې چې دی نو انصار د دین الهیو، مددگار د الله د دین کو، هغوی ته دا کرامات د وجې د وحدانیت د الله تعالی او اتباع د موسی علیه السلام نه ورکړی شو. او بیا ورپسې آیت نمبر 21 په دې کې مخکې آیات کې تمهید پر آیات، او چې دی نو په دې آیات کې د شکر د نعمت طریقه ذکر کړي. الله فرمایي ادخلوا داخل شي، دا دخول په طریقې د جهاد سره دی. الارض المقدسه التي دا په معنی د مبارک او د پاک یعنی برکاتی دنیویه او اخرویه پکې هغه ډیر دي. او قتاده وی چې دا د شام ځمکه ده او پای کې بیت المقدس او دمشق او فلسطین او بعضی حصہ د اردن هغه داخله ده. التي كتب الله لكم په معنی د تقدیر سره په لوح محفوظ کې، یا په معنی د وعده د الله تعالی په ژبه د یعقوب علیه السلام، یا په معنی د فرض یعنی فرض کړی دی الله تعالی په تاسو باندې جهاد د هغې. علامہ ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا ځمکه مقدسه مسکنو د یعقوب علیه السلام او د اولاد د هغه، بیا په امر د یوسف علیه السلام سره دی ټول مصر ته هغه نقل کړی شو. بیا د موسی علیه السلام زمانه کې چې د مصر نه هجرت وکړو، نو دی ته د ځمکې ته د داخلېدو حکم شو، او د حالات معلومول د پاره 12 نقیبان ولیږل. نو هغه ځمکه باندې عمالقه جبابره قوم آباد شوی، نو دوی ته حکم وشو چې هغوی نه دا ځمکه مقدسه په ذریعې د قتال سره آزاده کوي. ولا ترتدو، او دا د قتال نه انکار کول دي، نو ارتداد یا په معنی د واپس راګرځېدو سره دی د وجې د بزدلۍ نه. فتنقلبوا خاسرین، اشاره ده چې ترک د جهاد رستو د فرض کېدو نه هغه سبب د خسران د دنیا دی او بیا د اخرت دی. او بیا ورپسې آیت نمبر 22 په دې کې د هغوی د بېلوزۍ خباست او بزدلۍ هغه ذکر کوي. قالو، دا د نقباو نه 10 کسان داسې هغوی وي، نور بني اسرائیلو د هغوی په تقلید کې داسې وي. نو دی د نبی د قول په مقابله کې قول د بل چا واغسته. جبارین هغه چاته ویلی شي چې خلک په زور باندې خپل مقصد ته هغه را اړوي. دا د اجبار نه ماخوذ دی په معنی د اکراه سره دی، یا د جبر نه ماخوذ دی په معنی د اصلاح سره دی، لیکن استعمالیږي په باره د هغه چا کې چې ځان ته نه پراکاږي، که هغه نه په حق باندې وي او که هغه په باطل سره وي. نو مراد ترې دغه دی. امام زجاج وی او جبار د انسانانو په باره کې دا سرکشه ته ویلی شي. نو فرمایي چې هغه روایات چې بعض مفسرینو نقل کړي دي هغه د قد د اوږدوالي سره د قصې د عوج بن عنق چې دی هغه نه، نو ابن کثیر د دې ذکر کولو نه هغه ویلی دي چې دینه حیا پکار ده، ځکه دا خلاف دی
حدیث د بخاری نه او پای کې راځي چې د آدم علی السلام قد 14 شپېته غزو او اولاد بیا په دمه دمه داغه نورو په قد کې کمیدو نو عوج او نور جبارین دا څنګه داغه نه په قد کې بیا اوچت شو د آدم علی السلام نه نو لہذا د دې دا کسی چری دا دروغجن دي وانا لن ندخلها اول سبب ذکر کو او دای مسبب دی یعنی عدم د دخولی بنا که په عذر باندې نو معلومه شو چې قتال نه صریح یعنی د قتال نه صریح انکار نه کړي رجلانی انو بیا ورپسې چې دی نو فرمایي چې قال رجلان من الذين يخافون انعم الله دا آیت نمبر 23 رجلان کې دو مشهور کسان دي یو ته یوشع وی او بل ته کالب وی ها یخافون د هغه کسانو د جماعت نو چې هغه جبابره نه یره کوله یا هغه کسان چې یره کوي د مخالفت کولو د امر د الله تعالی نه نو انعم الله علیهما یعنی دی د نور ملګرو نه پدی وسب سره هغه جداو الله تعالی په دی باندې خاص انعام کړو هغه توفیق او صبر او یقینو او بعضی وی د دینه مراد چې هغه نبوت ته چې دی ته رستو د موسی علی السلام نه ورکړی شو الباب د دې د خار یو دروازه وا نو هغه ته په داخلي دو سره په دی باندې رعب هغه راځي فانکم غالبون دا د وجد عدم ایمان د مخالفینو نه او په اعتماد د نصرت د الله تعالی سره وعلى الله فليتوكل المؤمنون نو دا د اذكر دی یعنی تاسو الله فرمای تاسو په الله باندې توکل کوئ نو فرمای چې ګوره دا اوس دی دا کې ذکر د سبب د حصول د غلبي یعنی ایمان سره د توکل کولو نه خاص په الله تعالی باندې تاسو په الله باندې توکل کوئ ان په معنا د اس سره دی نو دا دې د پاره ذکر ک چې شک یعنی دې د پاره ذکر کړل چې د شک د پاره نه دی نو الله فرمای چې تاسو فانکم غالبون یعنی یقینا چې تاسو به غالب یې وعلى الله او خاص چې نو په الله باندې تاسو کوئ توکل کوئ الله باندې توکل کوئ نو الله جل شانه بس تاسو کوي امداد او نصرت په الله تاسو کوي نو چې چا په الله باندې توکل کړی نو الله هغه سره خپل امداد هغه شامل حال کړی دی الله هغه سره خپل امداد هغه شامل حال کړی ترجمه ته وګورئ الله فرمای یا اهل الكتاب او اهل کتاب قد جاءکم یقینا راغله تاسو ته رسولنا پیغمبر زمونږه یبین لکم چې بیان کی تاسو ته کثیرن ډېرې مسلې مما د آسنا کنتم چې تاسو یې تخپونا پټوي من الكتاب د کتاب نا ويعفو عن کثیر او مخ اړوي د ډېرو خبرونه قد جاءکم یقینا راغلیو قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته من الله د طرف د الله نه نور رڼا او کتاب مبین او یو کتاب ښکارا یهدی به الله خودن کوي په دې سره الله من هغه چاته اتبع چې تابعداري کړې د رضوانه د رضامندیا د الله تعالی سبل السلام لارو د سلامتیا تا ويخرجهم روباسی دی لرا من الظلمات د تیارون الى النور رڼاتا الله فرمای باذنه او په حکم خپل سره ويهديهم او هدایت کوي دی ته الى صراط مستقیم په طرف د لارې نیغه باندې لقد كفر الذين یقینا کافران شول آکسان قالو چې وای ان الله بشک الله تعالی هو المسيح امغا اری مسیح ابن مریم زوی د مریم دی الله فرمای قل تورت وای اے پیغمبره فمن یملکو پسوک اختیار لري من الله په مقابله د الله کې شی اندس شي ان ارادا کچری وغواړي الله تعالی ایه لکا چې هلاکی المسیح ابن مریم مسیح زوی د مریم و امه او مور ددو ومن فی الارض آچی دی پزمکه کی جمیعا ټولو الله نه څوک تپوس نشي کولی ولله ملک السماوات او خاص د الله د پاره بادشاہی ده د اسمانونو والارض او د ځمکې وما بینهما او د هغه څه چې د دې دواړو په منځ کې
یخلقو پیدا کوي ما یشاء هغه چې وغواړي څه چې الله وغواړي والله الله تعالی على كل شيء قدير پاره او شی باندې قادر دی وقالت اليهود والنصارى ويهوديان وعيسایان نحن ابناء الله مونږ خو زامن د الله یو واحباؤه او دوستان د الله یو الله فرمای قل تورتو اے پیغمبره چې تاسو د الله دوستان یې تاسو د الله محبوب یې فلم يعذبكم ولی الله عذاب درکې تاسو ته ولی تاسو عذاب درکې لکه مثال دی یو سړی زوی نو هغه به داسې به وکړي چې هغه خپل بچی له به عذاب ورکړي مطلب دا دی لکه تکلیف په بچی له ورکړي دا څوک هم نه خوښوي یا یو سړی ولګي خپل دوست له تکلیف ورکړي نن سبا دوستانو له ورکوي ښه په دوستانو باندې نن سبا ادبار مه کوئ ځکه چې زمونږ حال دا دی مونږ په ظاهره کې وو چې توبه توبه د بدو چې ته نه زبه ورزم په بدو توبه توبه د بدو چې ته نه زبه ورزم نو مونږه ځان نه چې لستوړي ماران جوړ کړي مونږ چې کله به د ملګري لا د دوست لا دله به چې دی نو مونږه په اعتبار کې بوله شکست ورکوو الله فرمایي ورته ووایه اے یهودو اے نصاراو ولې الله عذاب درکوي تاسو ته بذنوبکم په ګناهونو ستاسو باندې بل انتم بلکې تاسو بشر انسانان یې ممن خلقا د هغه چا نه چې پیدا کړي دی الله تعالی یغفر لمن یشاء بخنه کوي چا لره چې وغواړي ويعذب من یشاء عذاب ورکوي چا لره چې وغواړي ولله ملک السماوات خاص د الله د بادشاهي د اسمانونو والارض او د ځمکې وما بینهما د هغه څه چې د دې دواړو په منځ کې دي وإلیه المصیر او خاص الله ته واپس تللی یا اهل الكتاب او اهل کتاب قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمونږه یبین لکم بیانی تاسو ته علی فترة په وخت د بندېدو من الرسل د رسولانو کې ان تقولوا ما جاءنا دې دپاره چې اونوایې تاسو چې نو راغلی مونږ ته من بشیر ولا نذیر هېڅوک زیری راکوونکی نه یروونکی فقد جاءکم الله فرمایي یقینا راغلی دی تاسو ته بشیر زیری درکوونکی نذیر یروونکی والله الله تعالی على كل شيء قدير الله پاره یو شی باندې قادر دی وإذ قال موسى لقومه کله چې وی موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قومي ای زما قومه اذکروا نعمت الله یاد کئ نعمت د الله تعالی علیکم پزان خپل باندې اذ جعل فیکم کله چې پیدا کړل هغه په تاسو کې انبیاء پیغمبران وجعلکم ملوکا او جوړ کړی تاسو باچاهان وآتاکم او درکړی دی تاسو ته ما هغه څه لم یؤتی چې نیو ورکړی احدا اچاته من العالمین یعنی اس یو کستر طول خلقنا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي الله فرمای وایا ورته اے موسی علیہ السلام اے زما قوما ادخلوا الارض او داخل شي تاسو زمکه تا المقدسة التي پاکه تا آغا كتب الله چې لیکلی د الله تعالی لکم تاسو لا ولا ترتدوا او مرا ګرځئ على ادبارکم پشاګانو خپلو باندې فتنقلبوا گن شی تاسو خاسرین تاوان مندن کی قالوا نؤید یا موسی اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام ان فیها بیشک پدې کې قوما یو قوم جبارینا زورور و انا بیشک مونږه لن ندخلها اسکلن داخلی ګلیتا حتی یخرجوا تردی پوری چې روزی یعنی اغی پخپل منها ددینا فإن یخرجوا نو کچر روتل دی منها ددینا فإنا داخلونا نو بیشکا یعنی مونږ به داخل کړی شو دیتا قال اوی رجلان دو سړو من الذین دا کسانونا یخافونا چې یریدل انعم الله زکه چې احسان کړو الله تعالی علیهما پاغه دواړو باندې ادخلوا داخل شي علیهم الباب په دې باندې د دروازې نه
فاذا دخلتموهم پس کله چې داخل شئ تاسو پرې دروازه فانکم نو بشک تاسو به غالبون تاسو به غالب یې وعلى الله او خاص په الله باندې فتوکلوا توکل وکئ ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان صدق الله العظیم آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله ټول ګناهونه مونږ ته معاف کړي الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله لاینه مونږ ته خیر راکړي الله چې کوم شرور آفتون مصیبتون نه پناه وختره الله لاینه مونږ ته پناه راکړي الله زموږ د ټول په حال باندې رحم وکړي الله زموږ مشکلات حل کړي الله پریشانۍ ختم کړي الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لري کړي الله موږ د ظالمانو د ظلم نه الله د شریرانو د شر نه الله د حاسدینو د حسد نه الله د بغضیانو د بغض نه الله د ساحرانو د سحر نه الله د نظر باز او نظر نه موږ اوساتي الله چې سوره بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجله نصیب کړي الله ټول ته شفای کامله عاجله نصیب کړي ما تم دعا کوي نو لږ بیمار یم چې الله جل شانه راته صحت راکړي اوس هم ډاکټر نه ډایرکټ رالم دلته درس لا نو الله جل شانه دې ما ته هم صحت راکړي سوره بیماران دي ټولو ته الله صحت ورکړي او چې چا سوره مشکلات دي الله دې ټولو مشکلات حل کړي الله دې ټولو پریشانۍ ختم کړي الله دې مصیبتونه تکلیفونه زموږ تاسو ټول نه لري کړي الله دې موږ تاسو ټول چې کوم دی نو زموږ نه دې هغه کاروالی چې الله په خوشحاليږي الله دې موږ د هغه کارونه اوساتي چې پای باندې الله زموږ نه خفه کېږي الله دې موږ تاسو ټول ته سوره مرګري دلته زموږ پر اف ام کې دا اسمت بای دی د تم دعا کوي زموږ بل مرګري حارث ته نور چې سوره دي دا د دې مشر امزیب بای هغه تم دعا کوي ټول چې دي دا غریبانان دلته خدمت کوي دا درې څلور ټیمه سبقونه درسونه پروګرامونه دا د دې په تعاون سره د ارس روان دي موږ او تاسو ته کدا خیر ملاويږي بس دا د دې مرګرو کردار دی پدې کې الله دې ته په دنیا آخرت کې خوشاله ورکي نورم چې څومره خلق د علماو خدمت کوي علماو سره مینه محبت ساتي الله دې دا ټول تخپل مینه نصیب کړي الله دې موږ تاسو ټول خپل مینه راکړي الله دې موږ تاسو ټول نه خوشاله شي الله دې دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله دې زموږ او تاسو نه د دین د خدمت الله توفیق ته موږ ته الله راکړي د دین خدمت ته زموږ او تاسو نه والی تر مرګ پورې الله دې زموږ او تاسو اخیری هغه وخت پورې چې دی په اخیری وخت کې الله زموږ او تاسو ایمان چې دی هغه نصیب کړي چې موږ او تاسو په کلمې د شهادت سره دنیا نه لاړ شو او د دنیا نه کامیاب لړ شو ځکه دنیا نه که ناکام لاړو ټول عمر به بیا موږ ناکام یو الله دې زموږ او تاسو نه خوشاله شي الله دې موږ تاسو ټول له خوشاله راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دجل ملګری